اوس په دې وخت باندې چې دی 14 ملکونه چې دي هغه د جنګ او د حملو نه چې دی هغه متاثره شوي دي چې په هغې کې شامل دي امریکا په دې کې شامل ده. ځینې کسان به چې امریکې ته خو چا څه نه دي ویلي خو د هغه چې کومې اډې دي نو هلته کې د هغو پوجان چې دي په هغې کې هم هلاک شوي دي. نو هغه په کوم دغه شوي دي دغه شانتې اسرائیل دی نو په اسرائیل باندې هم د ایران د طرفه چې دی حملې شوي دي او هغو په ایران باندې هم کړی دی. دغه شانتې یمن په دې کې شامل دی، بحرین دی، قطر دی او دغه شانتې یو ای ای چې دی عرب امارات چې دي نو هغه پکې شامل دی، کویت دی، عراق دی، اردن، سعودي عرب، شام او پاکستان کم په سرحد باندې چې غویمه ده افغانستان سره روا ده نو پاکستان او افغانستان چې دی دا پکې هم شامل دی. خو بدقسمتي دا ده که تاسو وګورئ نو په دې کې ټول مسلمانان ملکونه چې دي دا شامل دي، صرف پکې دوه چې دي هغه غیر مسلمه ملکونه دي چې هغه امریکا ده او اسرائیل دي او امریکا او اسرائیل چې دی دا باقي ملکونه چې دي دا هم هغو لړلي دي. لکه را کم جنګ چې روان دی نو دا د امریکې او د اسرائیل د وجې نه روان دی. که د پاکستان افغانستان دی دغه شانتې که د ایران د یمن د دې د وګورئ نو په دې ټولو کې چې دی امریکا او اسرائیل چې دی هغه پکې ملوث دی او د هغې د وجې نه چې دی دا غویمې روان دي. زموږ د مسلمانانو ملکونو چې دی اتفاق نشته او د هغو اتفاق د دوه ملکونه دي او را دومره ملکونه چې دي دا ورسې 14 ملکونه دي نو په دې کې دوه ملکونه امریکا او اسرائیل دي او را 12 ملکونه چې دي دا مسلمانان دي او دوی په یو بل کې چې دی دا ورغلي دي په یو بل کې ورغلي چې زمونږ اتفاق وی نو دغه مسلمو چې دی موږ ته د سره څه ویلی نه شو. که د ایران سره یو دوه درې ملکونه مسلمان ملکونه ولاړ وی نو بیا هم ایران ته چې دی چا څه نه شو ویلی. بل لا که ولاړ ورسره نه وی خو چې مدد یې د غیر مسلمو سره نه کولی. دا کم چې مې ته ووایي په دې کې چې دی د ځینو ملکونو چې دی د دغه امریکې او اسرائیل چې دی مدد کړی دی او هغو له یې اډې ورکړي دي او د هغه اډو نه چې دی په ایران باندې حمله کېږي. نو تاسو را سره خپل رایه چې دی دا لازم شریک کړئ چې په دې مسلمانانو ملکونو کې د اتفاق د سره وجې نه راځي.